بسم الله الرحمن الرحیم. د سواد نیوز ډاټ کام ګرانو مینوالو، زه یم شیراز. کتونکو نن موږ په الیګرامه کې موجود یو. څنګه چې تاسو ته پته ده د پاکستان کې یو غټه مسله ده د لوډ شیډینګ، او خاص کر بیا زموږ سواد چې کوم دی هغه د بجلی نه ډېر زیات متاثره دی. ګرانو کتونکو په الیګرامه کې موږ موجود یو. دلته د الیګرامې تقریبا 4-5 200 کیوي ټرانسفارمر چینج شوی، او دا د چا په وجه چینج شوی، دا ټرانسفارمر چا بدلی کړي. د خلکو سره به خبرې کوو او د دې ځای د علاقې د هغې کس سره به خبرې کوو چا چې دا کارنامه وکړه. د تحصیل کابل د دې ټول تحصیل کابل زه سر یم. عبدالغفور مې نوم دی جي د 12 څېړونکو سلو. سردار ته ووایي دلته د بجلی څونه غټه مسله وه او د کم ولټیج څونه مسله وه، د لوډ شیډینګ څه پوزیشن؟ د بجلی خو ډېر زیاته مسله وه په تحصیل کابل کې، او انشاءالله امیر خان خو په وساستو د سید افضل شاه د دې ډېر کوشش کوي، ډېره منډه وایي په خپل یونین کونسل کې، بلکې د خپل یونین کونسل نه علاوه په ټول تحصیل کې چې څومره د مرګرو ضرورت ته اندیار ځای ته رسېدلی او خپل منډه ترله وهي، او انشاءالله چې څومره زمونږ وس کېږي نو انشاءالله د بجلی په مد کې به موږ خپل کار کوو. زما نوم سردار ملک دی، د مزدور کسان سره مې تعلق دی. افضل شاه خپل بې انتها کوشش وکړو او د خپل کوششونو باوجود چې دی هغه 10-8 ټرانسفارمرې د ازارې الیګرامه کې په خپل یونین کونسل کې چې د 200 نه بس شی دونې کړي. البته زمونږ د پښتنو زمونږ د خلکو چې بلونه په موږ پسې په زراو راځي، ولې بجلی زمونږ په 40 غنټې کې 2 غنټې نه وي. انشاءالله زمونږ دا امید دی چې د چې کوم قدم اخیستی دی په هغې زمونږ بروسه ده. سړی چې اول قدم والي که نه هغه هر سړي ته معلوم شي چې دا سړی کار والا دی. نو انشاءالله زمونږ دعا ده او ینګ هلک دی، انشاءالله کار بوکي کې خیری. شاید چې تر اوسه پورې ماضي ته وګورئ تاسو نو په دې یونین کونسل هزاره الیګرامه کې که ایم پی ای به هم راغلی، ایم این ای به هم راغلی، او په دغې لحاظ باندې چې تر نن ورځې پورې کم کار شوی دی نو هغې به ماضی کې د 13 کالو درته زه وایم چې 13 کاله ماضی کې چې کم کار شوی دی نو هغه افضل شاه به په 4-5 میاشتې کې کړی. کتونکو تاسو د مختلف خلکو خبرې واورېدې چې خلک ډېر مطمئن دی ځکه چې د هغوی یو غټه مسله وه د بجلی مسلې تقریبا حل شوه. زموږ سره په دې ټایم د هغې علاقې ناظم موجود دی افضل شاه صاحب، د هغو نه هم تپوس کوو په دې هکله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرداره ته ووایه خلک خو درنه ډېر زیات خوشحاله دی او ډېر دغه دی، څه وجه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول خو زه د الله پاک ډېره زیاته شکریا ادا کوم. بیا د خپل یونین کونسل زه په هر وخت کې چونکې کما کارونه نو کړي هم نو په آزاد حیثیت کې دی موږ له زمونږ خاندان له همیشه یو ډېر لوی عزت را کړی دی. تاسو هم پته ده چې سیستم کله شروع شوی د 30 مئی 2015 نه تقریبا 14 میاشتې وشوې د څه دپاره چې موږ منتخب شوو په حیثیت ډسټرکټ کونسل. نو تر اوسه پورې زمونږ د صوبایي کم چې زمونږ د نظام ته چې تللیو د ای ډي پیز مونږ چې کم خپل ای ډي پي انول جمع کړي دي مونږ ته 1 روپۍ تر اوسه پورې نه ده ریلیز شوي. زمونږ په یونین کونسل هزاره کې تعداد خو د خلکو ته دومره نو معلوم. زه به تاسو لږ وضاحت باندې وکړم. 4 مونږ 200 ټرانسفارمر ولګولې، یو پکې پاتې دی انشاءالله، یو 3 ورځې پس به تاسو بیا راځئ. هغه په الیګرامه کې باهو کالونۍ کې لګي چې کله نه زه راغلی یم او کله هم زمونږ د هیلث په حواله باندې زه په دې کې دا وضاحت هم وکړم چې زه په دې وخت کې د هیلث کمیټۍ آل بی ایچ اوز چې څومره دي په سوات کې زه د هغې چیرمین هم یم د ډسټرکټ سوات د طرفه. نو چې کله نه زه راغلی یم نو ما د ټولو نه اهم مسله چې ده هغه د بجلی او د ټرانسفارمرونو نه هټ کر موږ ته 2 مسلې ډېرې اهم دي. یو بی ایچ یو زموږ په یونین کونسل کې نشته چې هغه ما د ډي ایچ او صاحب او د ایم پی ای صاحب او د ایم این ای صاحب د ټولو په نوټس کې راوستي ده او د هغې دپاره په هغې کې خط و کتابت زمونږ د ډي ایچ او صاحب او د ډسټرکټ ګورنمنټ د ناظم اعلی په حیثیت باندې هغه هم شوی دی. ګرانو کتونکو تاسو د مختلف خلکو خبرې اترې واورېدې. د ناظم صاحب سره مونږ خبره وکړه چې خلک انتهایی زیات خوشحاله دی. مونږ کوشش هم وکړو چې څه مسایل دي څه نه دغه دي، خو د بجلی چې کومه غټه مسله ده زموږ د سوات د پوره پاکستان هغه مسله تقریبا د دوی د کم ولټیج حل شوه
نو خلک به انتهایی زیات خوشاله دي. موږ امید ساتو چې په هر یونین کونسل کې داسې ناظمان اکټیو شي، داسې مخلص شي د خپل علاقې دپاره، نو زموږ مسایل به تقریبا حل شي. د بل پروګرام پورې شیراز د اجازت راکوي.